غزي پلا مې د پیسې دي چانو ایسو بیا سرنګې وکېږي باید که خیر وکنه چې سره خدا فاټه ډېرې غوټې پیسې مې دي ورپلا ایسو څه طریقه جوړه شي که نه باید که خیر ولیا خو سنه طریقه بیا کله روشو روټه وه که خیر وته بیا کول ورسي بیا څرنګې چې کول ته یو کول زه انتظار کوم ورته رحیم السلام علیکم قدرمنې موجود یو نن په حسن خیل خیراکي ورته وایي او په داسې د یو کیر څنګه ویلوړ یم د کیر چې کوم درو دیوار دي په داسې مزید د وضاحت کولو خو زه ضرورت نه شمېرم چې زه یې څرنګې په کوم الفاظ شي زه وضاحت درته وکړو چې دغه نه اثار قدیمه دي نه چیرې هغه پښتې چې چوتایي چې کوري دي او نه چیرې داسې ټنډار ده دا یو کیر ده دا یو ابود کیر ده په کیر شننه بنګون استی شي د آدم علیه السلام الود په شی استی شي اروشه ګوله په کیر شننه دا یو بچایی ده د یوه میر دو یو بوډا ضعیف پلور ده ایس مطلب ده چې دغه په دغه کیر شه سرنګې زندگی تیری دغه کیر سرنګې حالات شه ده د بچای څه شی کوي هغه ضعیف پلور یې څه شی کوي هغه ضعیفه میر یې دو په کیر شه او به هر حال ایس ویورسی کیر پلا چې د کیر ننه څه حالات در باندې وګورو هغې نه بعد به دې سره یا خبرې اترې کوي دغه ایس میژر ننوتلي کیر ته د ننه کیر ده په کیر شه دوی غواوې لوړې دي چونکې د کلي کیر ده دا وایس پاتې کوي چې دی خپلې دي که پردي دي او دغه ټول کیر ده دغه درو دیوار یې نه نه خو څه قدرې ګزاره کوي هغه د غو څنګه چې کوم خندق ته هغه پیره برباد ده او دا کمرې چې دي کمرې ته ته ورونڅه کیمرامین صاحب کمرې دغه دي چې دا کیمې وینئ دغه د باچی والد صاحب ده ګلکشنه حاجي صاحب څرنګې بخیر ده ښه برابر کډې وډې ونشته نه د غذایي پله مې د پیسې دي چانو ایسو بیا څرنګې وکېږي باید که خیر وکنه چې سره خدا فاټه ډېرې غوټې پیسې مې دي ورپله ایسو څه طریقه جوړه شي که نه باید که خیر ولیا خو سنه طریقه بیا کله روشو روټه وه که خیر وته بیا کول ورسي بیا څرنګې چې کول ته یو کول زه انتظار کوم ورته دا ورته لکه چېر باندې پی وي چې ډرامه وایي خدای نه څرنګې حالات دي حاجي صاحب څه خو ویه که نه څوم غریبات ته غریبات خو داسې دا چې مانې داسې غریبات به خدای شته مو ډېر کم لیدلی غریبات ته څوک دا زناور دی خپل دی که پردي دي دا ملي ده په برخه منې لیر دی دي لیر دی وده دو اجیر este په برخه ځنه نیو برخه او دا کیر دی خپل دا که څرنګې پردی ده کیر نیم دی مرده په نیم نه پردی بل سړی سیکته هم بریر ده وریر دی دا به دا څرنګې کیر ده منې څه جوړول بس خو په دوره چې روشي په نیمایي نه نیمول خو یې ګوشې دي خو دغه کمرې وې در باندې روچې شي حاجي صاحب وایي څه وکړم مو ورسره کینه نو دا غریبات ته خو ته شی کوه نه شی نه څه کوی د پښې د توله لکه چې لشکي سره چې کومه دا غونډه خرابه ګلي وکړو راځه او دا بچای د دغه یو ده بچ مې ده ښه ایسه جغو والا و ټکټر دا یو چپا یې خراب کړو بیا بل سړی دغه اکاونټ باندې راغله پرځو ورته بیا پوره څومره ورته سره مسله دا بدلې ورکو ایس ریغ ده تر خراب تا خبره شان پلاکی وایسو برابر دا
خو مې که بیا پیسې نه درته ور وویله چې پیسې مې هر یو ته خراب ته شاید داسې مې ویل هر باندې لسی لګتل شو پیا دا الله کا دا اوشادو چې الله بچ کړه ده دې خدای مهرباني بالکل بالکل دغسې دا شی څه شک نه سړی نه بچ کېږي بالکل نه بچ کېږي ما خپل لیدلي دي داسې شویه پرېټه ځنې جوړه اوس په خپله درې ما پرې څنګه خلک خبر کړه شا ګوله استه ارلاند شه چیرې څه سکول مول ویې څه شی کوې سکول نه وي څه شی کوې زه پلش کوم پالش چیرې کوې دغسې دغې لګ د بازار شه شبانی بازار شه به دا دالې نه پتوی شوې ورسې هغه نه ډاکسن شلوټ شو هغه نه چینج شرسي بیا پالش چې کوې څرنګې مانې څه ګټل یې وي هیڅ پیسې چې شي به کله 200 کله 200 چې ډېره ملاینه به کله 100 کله 1.5 200 300 یوه جوړه پسې پالش کوې په دې شه مانې مزدیره میندله شي وی پرې دا ما بیا هغه چې ته میندې کې شپې جو 200 روپیې بیا هغه روړېدلې میر پلور یاد له مېره پلور ته روړ هغه چې څه شابه کوي به کوي بیا جړ بیا چېړی ته یا وړي کورونه دي چرګیان کورونه دي چا کورونه دي و چې وینه بیا هم لټي وایي تغییر وي تر بالکل به خو سړی تغییر وي ډېر تغییر دا چې دغه یو خروک خدا چې به خروک یا نه به ونه رسه کوي دا خبره ونه ډېر مجبور یې شایست ته سمره وخت نه د پالش کوي او میاش کړي este شری کړه ده پهله د بیت شي پهله دې سره ټریکټر شو دې سره د امیرل ګاونډیان دی دغه ټریکټر راځاګو مې اکسیډنټ چوغو مې پر دو اس پالش تاسو اس باندې ریغ یې ها اس رہی پالش مالش بیا ریغ درسي هغه د تشي زکولې د خالي بس یو ورځ ته وګوره بس بیا شا صحیح قدرمنې دغه مختصر غوندې د دې پلور وځي خبرې تاسو ورودلې د خکیر ته زه یوه منده مخکې یو ځل راغلم بیا په ایک ټایم مې یو پروګرام ځنې ریکارډ کړی و خو څه داسې خاطرخوا دې سره امداد ونه شو دا بمبئی نه د بمبو ای دا خلک مرته نه لګوله خدای پرېږدول زه غواړم چا ته ولګولو دا غاجر هغه څه دا ملک ښه هغه ته ولګوله ښه ښه باشه بس نو چې راغلی وو په ایک ټایم شاید د خکیر دغه نمونه حالات وي 19-20 فرق یا نشته پشه بالکل دغه قسم غربت و دغه تنگ دستی و دغه حالات یې وي دي او اس دغه بچایي چې دا په ایک ټایم شخوې چیرې زه خبرون چې چیرې په چای هوټل شه دا هر ټایم چای هوټل شوی پیلو هوټل شاشه پیلو هوټل موتاریو دی به هر حال ایس دای به په دغه دوران شه ټریکټر سره شو به غنا بعد ایس پالش کوي باوجود ا دې چې د اکسیډنټ یو کو خطرناک د مرګ نه خدای بچ ک خو همیشه اردو شی وا خبره اور وی بار بار چې مهنت میں عظمت ہے اس چې یو سړی مهنت نه کوي او پکیر نوس وی به پکیر نوستای خو څه حل نه ده د غربت یا د تنگ دستی یا مطلب د چې پکیر باندې ته نوست یا به خلک یا په تو باندې څه غرض نه وای ای البته چې ته کوشش کوې مهنت کوې بیا حرکت کوې بیا په حرکت شه الله پاک برکت خامخا اچوي دی د خپل وس توفیق مطابق خو لګیا دی حرکت کوي
او د هغې مطابق الله پاک برکات یې په شا اچوي او په داسې برکات یې دغه ده چې نه د یو وږي دي نه رامڼ دي او مطلب دا په ناس یې الله پاک مړایي. هغې نه بعد د زندگی 100 قسمه ضرورت نه وي. مطلب دا چې د هغه د پوره مو سره داسې الفاظ نشته چې زه په تشي باندې نوم تک کښېږدم مجاهدي یو تشي ضرورت وي. دا کیر داسې دا چې دا کونګې وایي هر طرف نه د ضرورت ژغ رسي. نو به هر حال زه اپیل کوم تاسو ته حسن خیل خیرکی د وچ د روډ په غوړه دغه کیر ده. حاجي صاحب تو نوم څه ده؟ شیرولی جان. شیر ولی جان ماما د نوم ده او وچ د روډ سره ټاچ داسې شی یو قبرستان ده چیرې قبرستان سره ټاچ دی کیر ده او دا کچا کیر ده او چې سیکیا ارسیو ترتلا شي دی پرسنل چیرې نمبر شته نه نو زه وایم چې که سیک دا قرباني کوای شي چې دی ته کیر تر رسوای شي او شاپشا او کني که کیر ته سیک نشي رسوي به وامو سره رابطه کوي. خو زه بیا اول نه دغه خبره کوم چې لږ کې ورځې به پښه تیرېږي. ورته 50 غنیا اړین ده څنګه 50 غاډین دي ها شا دوی باس کوم ډول د پلان شا دا نیم پر په ورته کنه پر غان بالکل پلی باس کوم کو بلې دا وټا وکړم